أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا صدق الله العظيم. الله جل جلاله أمن واله قدم آيات شيء المشركين يبل حبشان بيني وهذا غدا جسكنا مكا بني آدم إذ يدي بناي دي وجنا جكلا إنسان بناي ندير کو الله نبي رو کسی کنو سکتی ودي بناي نتبانو کسی برب العالمین جل جلالہ امن والہ دے انسان دماغ داسی جوڑتی چی دائی اگر گناہ کئی خو اگر گناہ چی دو اگر دیتا شاچار دی داشتی و چی کیم شاچار بھی اگر شاچار دیتا بدا دی داشتی یعنی نیکا ہوتا بدا دی داشتی و بدا دیتا شا دی داشتی دا گوری دے ایغ گناہ اثاری چی سڑائی دا سڑائی گناہی نا کئی و اتباد ہو کسی کس وقت دیو سڑائی گناہ کئی گورا بنی آدم دا گناہ خام حقیقی کہ گناہ نکلی نا دا انبیاء کرام علیہم السلام یعنی ملائکی نا نکلی کہ ہر شمر علی گناہ وشی کو جس وقت تب خپل گناہ نے بخور شی اللہ پاک نا مفی ہوا ہے رب العالمین معاف کئی رب العالمین معاف کئی بلکہ بلاغ تبیو حدیث سنی دو جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائے جس وقت یو دس سڑاوی چاہے بدد کے ادویس کے رجان سیاحائی دی بیت اللہ کے کی میں بداتا کہیں دغه انسان کله الله پاک طرف ته متوجه شي چې الله پاک ته وایي چې لبیک زه حاضر یم کیم عبادت کوي چې رب العالمین ته الله کوي رب العالمین فرمایي چې الله حاضر یم وایي چې کڅو وخت یو ګناهګار سړی چې په ګناه لګي و گناہ کو وقت دائیو لگی دی گناہ نے اتباع بوسی و دے اللہ پاک درجہ کئی رب العالمین فرمائیں کہ لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی اے دیمو بندہ دا حدیری اے دیمو بندہ دا حدیری اے دیمو بندہ دا حدیری ونمبر دا اللہ پاک دری جلوی دی بندہ دا حدیری و پاگے شواج دا غلقی چې دغه وجه دا ده چې د رب العالمین د خصوصي کرم په ده باندې نه کوي چې دا د الله پاک نه یو ځل کټ شوه ده چې بیا کټ نه شي نو چې څه وخت یې معافي غواړي بیا رب العالمین مهربان دی خو چې نه غواړي او دغسې ګناه کوي او ګناه ته ګناه نه وي بیا د انسان دماغ بلکل داسې همدا شي چې بیا ده ته سره ګناه نه شي بیا دا ګورې ډېره د خطرې خبره وي ځکه چې بدغه انسان ته د توبې توفیق نه ملوي شي دا به کېدای شي چې دنیا نه بې ایمانه لاړ شي الله پاک دې موږ توفیق ورکړي نو دا د مکې معظمې مشرکین چې وي دغه خاص کار داسې یو عادت و شان نزول د دغه آیت کریمه داسې ویلي د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت په دور کې چې بیا دی مسلمان و ایده یو وینځه و دا غنمو راندي هم مسلمان شو یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه خپل وینځه راندي والا یو چې درانین والا حضرت عمر خو یو عزتمن انسانو په جاهلیت شي هم نبی مکه معظمه خلک وی چې کچېره د اسلام په شا چروا د نبی علیہ السلام د ایمان وروړو شا چروا به راځي نو دې ذلیل دې شته ایمان وروړو که حضرت عمر خو دې عزتمن سړی وی ایمان وروړو
دا مانا چې کیما کشا چروي دا خدای میلا خوش کرتا دا نه چې کیما کوي د تلې دا فضلو ذلیل چر یاد رب العالمین فرمایي چې په کافرون دا خبره کوي چاته وی مسلمانانو ته وی قال الذين كفروا به كفرون الذين امنوا هغه کسانو ته چې ایمان یې وروړل لو كان خيرا ما سبقونا کچیرته د ایمان بهتره خبره وا به په دې نشه کا مششونه الیه د اسلام ته وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم رب العالمین فرمایي چې کله دې هدایت کړي په دې سره به دې دا وایي چې دا درویغ مخشدي درویغ دي چې درویغ وي هغه درویغ دي چې پیغمبر یې مستوي دی الله بالله رب العالمین فرمایي چې کله چیرته دا شوا چې دې چیرې خیر وي به هغه ته ته ورکړي کېږي به دغه د مخشه هم موسی علیه السلام کتاب راغلو موسی علیه السلام راغلو نو موسی علیہ السلام کتاب او موسی علیہ السلام دین خو خپل د مناسب حج دین خدا او نو به استوسه داګه په پارش شوی حالانکه يهود منلو عیسی علیہ السلام په داو سے اخر ولو وجه ایغنا بعد موسی علیہ السلام کتاب د عیسی علیہ السلام کتاب لیا موسی علیہ السلام دین هذا كتاب مصدق لما لسان العربية دا کتاب چې قرآن کریم دا تصدیق کوي کده اغدا کوم يهود چې مانی چې موسی عليه السلام د الله پیغمبر دا تورات مانی چې دا د الله کتاب دا نو قرآن کریم خو هغه خبره کوي چې کوم تورات کوي او کوم موسی عليه السلام نو چې څو دي قرآن تورات کې ما خبره کوي هغه قرآن کریم کې صرف د مردا چې لسان عربیه د زبان عربي باندې ده رب العالمین چې هر کتاب نه ذکر ده د خپل قوم چې کوم شوی نه ده دغه په زبان باندې لينذر الذين ظلموا دښې پر چې یو یې هغه تاسو چې کوم ظالمون دي وبشرى للمحسنين ورب العالمین فرمایي چې دا خوش خبري ورکوي کوي دکی کوي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا رب العالمين جل جلاله وأمن واله بدوغيش عجيبا خبرك غير مختصر جملة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې سړی دا وایي چې د مورب الله دغه نبات په دا باندې مستقیم شي بدغه به د ټینګ شي چې رب الله بدغه دې کې چې رب العالمین ټول دین راوستل ویل استقامت ستوي استقامت دغه دې چې ودل چې ومني چې رب الله دې په چې رب سوي به واغه کوي او چې رب دې کې شي نه مني کوي نه مني وي کچېرته دا مني نه او دغه شي نه ته کوي نه کوي خدای دې رب الله دې بدلا بل هفته دا تحقیق شو رب العالمین فرمائے چې څنګه داسې وکړي فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون بدغه کسانو باندې ډورانه او دغه غمجنانه په دنیا او آخرت داسې سړی چې دوی وی چې رب دې مو الله دې او دې رب په احکام باندې دې ټینګوي دا سړی دې مان پټیم شي نو دا سره څه خطر آی ونه پورسته شی باندې پس شي باندې دې له پورې ګناګور سړی د الله پاک ته مینه تاسو ګناینه پاده مخشه معاف کو اچھا کله مړې چې به د قدر په ټیم شدار مون کې چې کاش چې لږ مطابق وخت ورکړو کاش چې لږ مطابق کاوه چې مونږ دې عمل کړو رب العالمین فرمایي چې دا غمجاناوي غمجناوي او ډېرې ریوا چې دغه مخته کان غړان پرتا او نیک عمل نه کماله وسړی چې دا عام په دا باندې نه لري او خوشاله د دنیا نشي او ډېر خوشاله حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ د ذوالقدر ټیم چې حضرت بلال ذوالقدر ټیم اخیری وخت یو سلسله بالکل هغه تک بالکل دارو تزاو
وټول خندو صحابه کرام ته چې بلال عجیبه خبره کوي دله ځل کدن سختي لا یادو دله د مرګ اخري وخت د دنیا نه راوړي او ته د پر شاشو د پر خوشالي دغه چې ویلو خوشاله غدن دل کا محمد و اصحابه ان قریب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو صحابه سره ملاو شو وېدو خوشاله ویل اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها رب العالمین فرمایي چې دا خوندان د جنت دي او همیشه په دغه جنت شي جزاء بما كانوا يعملون رب العالمین فرمایي چې دا جنت سے او همیشه رب العالمین فرمایي چې دا بدلا د هیڅ شي چې کوم دی عمل کړی ووصينا الانسان بوالديه احسانا دغه رب العالمین یو بل حکم پیلي قرآن کریم چې وګورئ او حدیث ته رسول الله دا تقریبا دې خبره نه ډاکتي پاکستان دوی چې رب العالمین کله د توحید خبره کړې ده چې الله وحید لا شریک ومني جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله باندې باید چې الله پاک وحید لا شریک ومني دې نه خدای عبادت وکړي نو په دغه رب العالمین جل جلاله او امنا واله سره د میرو دور ذکر هم کوي هغه شوجه ده چې ګوري رب حقيقي خو چې دا الله ده او مجدي رب چې دا د بني ادم په انسان میرو دور هم دي د دې وجه رب العالمین د خپل وحدانیت سره د میرو دور ذکر کوي او په دغه رب العالمین جل جلاله او امن واله د میرو پلور په بل انداز باندې ذکر کوي په عقلي دلیل سره ثابتوي چې د میرو پلور تبعیض لازمي او ضروري ده ویل رب العالمین فرمایي ووصينا الانسان بوالديه احسانا اول الله پاک امر کوي رب فرمایي چې مو وصیت کړی ده دا خبره تو سے بار وروي وصیت یو وصیت ته یو حکم ده ورې دوړې لازمي شي همینو ته په پښتو صاحب د حکم نه وصیت ډېر ضروري چې څو وخت وفادار بچای وي وفادار شاګرد وي وفادار شي کوي که یار دستي وي بچو وفادار دغه چې خپل میرو خور یا خپل اسنور یا خپل ملګری اذن کدر په ټیم کې کیو شاتاو کی بدای چې وفادار وي به کدون ځای ټوکړه شیا د وصیت ته دی وړي نه ګوره حکم شکل وکا چې حکم ته وکي کله وفادار بچایا کله غلطي په دای نه وشي باندې ادم نه کده په دای کې چې الله پاک کی مو او وصیت چې په ته نه کوي رب العالمین دا دې فرمایي چې مو انسان ته وصیت کړه د الله پاک لکه ایمنو ته اخري تمنا وي اذن کدن په دې چې څنګه کیم شي به نه وي رسول الله اچھا دې کیم زړه تمنا وي دغوري دې مېره په دې فضایل کډره خبره ټوله په څټ کې دایوا خبره چې الله پاک چې مو وصیت کړه او وصیت چې مو وصیت کړه د انسان به ولای د میرو پلور سره احسان د شګړه څنګه تر شګړه کې اکثر تر احسان کوي پیژنه ایشر العالمین فرمایي ویلې حملته امه كرها ووضعته كرها ځکه چې دا انسان د بچای چې دا میر خپل کړه دا ګډه ته وړل په تکلیف سره بچای چې د میر ناس تلون شي چې سمره په دې ورځې تیرې دې مرده ته تکلیف دی دا نه میاشتې تقریبا د بچای د میر په ناس شي ودا هر ورځ ورني ورځې د بچای خالي د طفا چې میر رحم تلون شي په دې باندې اثر چړاو شي به چې سمره دې ورځې د کېږي پیدایش ته د حضرت چې به دې د پچېدل او پچېدل شته تکلیف ودیغه بعد ووضعته رب العالمین فرمایي چې دا بچای پیدا کړه دا پوره هم په تکلیف سره ورې دا تکلیف پیژو ته څه پته نشته
دی باندې د قطع وکړي چې کله ته پیدا کېدلی به کوم تکلیف دی ته و دا خو ته په عقل سره معلوموای شي چې دې پر انسان رب العالمین په دې باندې تنګ لیار دنیا ته راولي نو هغه ته څه تکلیف وخت اصلي په تکرار د تکلیفات برداشت کول څه مینو ته ولې په دې عادت چې به والي چې په مخ باندې ډاکټر ته راسو ولګا رب العالمین فرمایي چې بداخلینا خامنا په تکلیف پیدا کېدل په تکلیف وحمله وفصاله 30 شهر ورب العالمین فرمایي چې دې خامل وې دې تیور کول رب العالمین فرمایي چې دیش میاشتې دې تیور کولې د مناسب رب تکلیف دا ګورې مست وکړه مکاده قدمه ته د خلق وړو وړ کې ډېر ورو هغه ته دا وی چې د دې وړې وړ کې چې د جوړو کې تکلیف وي دا رب العالمین د تشریح چې دغه شوا کړی د میرو په قدر د تشریح د ماینه په پښتنو کې چې اساس پیدا راځي دا غي د لمس پاره مې دې مړې پاره مې دې پکې پاره مې او ته چې د کیمه مېر په یې شغل مې ته ده کوي هغه مې ته ورسې هغه سره تاسو معاملات د دې وجه حدیث مبارک چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی د مېر او پلور مخ ته وګوري به الله پاک دی یو حج او د عمره رسول سړی مېر ته وګوري چې یاره په دغه کې دا شنه مو وخت مېر په ته وګوري او محبت ته کا چې په دا کې دا شنه دې مر وخت په دا کې یې چې په ولا کړی دي امتیاز ما کړی دي د پر تکلیف ما تر کړه دا شپې آرامیات ودغه تینه متایا پړدا دا غدای چې تړای هغه دغه نعمت شکریا یو قسمه دا کوي الله پاک دې رسول صحابه کرام یې ارزو کو چې یا رسول الله کا میر سره دعا ده درې ته راوړي نبی علیہ السلام فرمایي چې کله شپه ورشته سن ورته ګور الله پاک دې سله حجیا رسول رب العالمین فرمایي حمله وفصاله 30 شهر دغه شنه مسله علماء کرام چلی دي چې د عوام د دې نه بلاتر دي یو دا چې د حمل بنداسه مراد د حضرت عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ په دور حکومت شي یو سړی ودو به داغه د شنه نه پښپېټ میاشتې سے بچای پیدا شو قامونت بچایو سلامات حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې امانت بچای په چکر پیدا کړي په باندې لاته میاشتې سے مکمل کړي ودای چې د مکمل د دانا باندې چې د خوندونه د چربل خوند ده بدغه د سزا ور حضرت علی کرم الله وجهه دغه خبر شاه فورا دروي چې امیر المؤمنین دا حکم نه ده چې دا توکي حکم ده دغه ته ودایت کریمه دلیل ته پیش کړ چې دعا کوله د بچی د تیدې ور کولې زمونه نو د شپې میاشتې دې څه کم نه کما دې د خمل زمونه د دې وجنه امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مذهب باندې په شپې میاشتې سے بچای مکمل کېدای شي د شپې میاشتې سے بچای پیدا شي دغه باندې د نه تهمت نه لګي دغه باندې د نه تهمت نه خپل خوند ده بس پیر میاشتې سے بچای مکمل کړي دا شپې نه چې پټ شي به ودی مکمل دا کومه بنده زه دا بنده د میاشتې یا لاسه ته به ګاډ شي لاس میاشتې بدا بلکې دعا کوله رسادي مېر پناشي بچای پیدا پټ کړي اکلا کرا پټ کړي کله ورته دې ته شي کله کامې شي دا یې سره طلب ولې دې ورکولې د مدا چې دغه دعا کوله دا علماء کرام فرمایي دي بیرو تاسو د امام ته امداد مطلب دا ده چې دیوتا زمونه دي دې ورکولې دا دونی کوله په دونی به کولې نه موسا دې تای بچی ته دې ورکول دا حرام دي په دا نه مخ چې پر کوي دا د سره ظلم ده
او کم از کم بچای چې بیا خاص کر چې کم دی راي دونی مې کولې را سور کوي دونی مې کولې نه باندې بچی ته تای دی ورکوي دغه چې دغه نه بعد د وجود ته تای فائدہ نه ورکوي نقصان ورکوي دونی مې کوله د اخري مثال په دعا کوله بندا بس کوي شي رب العالمین جل جلاله محمد والو فرمای حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه كدای بلوغ تورثي بلوغ نبات سلوشت كل تورثي قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي اذا آیات کریمه شد نزول چا علماء کرام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بارے شریف نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو د نبی علیہ السلام د عمر سے دعا کوله کام نبی علیہ السلام د شنه کوله و دای دی وتلا سے کوله په دغه عمر سے تقریبا جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت خدیجه کبرا رضی اللہ تعالی عنہ چې د په نکاح نه وکړي اې دې مولي به یو تجارت ته کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه سفر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ هم د نبی علیہ السلام سره ودې چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکمالات ولیدل سترګې ولیدل الله پاک د نظر په کولاو د دغه وخت نه بعد صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هدنه جدا شو ده د 18 سال نه بعد د نبی علیہ السلام نه جدا شو ده چې وطن در واپس راغلا به د عائشہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مشرون شریف سے پٹولینا اولا ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پواڑے کسی دٹولینا اولا حضرت علی کرم اللہ وجهه وروړه په غلامانو سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان وروړه بشرینا سے حضرت خدیجه کبرا په دغه ټولې سے دټولینا اول چې حضرت خدیجه کبرا وروړه بیا حضرت علی کرم اللہ وجهه وروړه صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وروړه حضرت بلال وروړه آپ غلامانو سے غلام ایس رب العالمین د دغه باره شدا غندل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملاقات ولید او د حالات ولیدل چې د پیغمبري دوا وکړه نو دای فورا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بغیر د چلو چرانه ایمان رب العالمین فرمای رب اوزعنی خدا دې په قسمت سیولی کا ان اشکر نعمتک التی یا اللہ دے تو شکریہ ادا کر دے نعمتیں دے تو هغه انعام تعالی چې ته انعام کړل د په مو باندې وغلا والدایا او میرو پلور دې مو باندې وان اعمل صالحا بندا چې دا عمل وکړي ترضاه چې ته په دې کې واصلح لي فی ذریتی ویا الله دې مو اولاد نیک کمولا بدا دعا دې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دا کبیره د دیو جن په صحابه کرام شدت په قسمت سے دا یو شی نکلا ده چې دا بل صحابي ته ده حاصل دای په خپل مسلمان صدا مسلمان مېریا مسلمان نوریا مسلمان زمان ولینه نمن د ټول صحابه وي ادرې پوری رسا دي ټول په صحابه کرام شي مېر نوریا صحابي وي دایا صحابی استاد دایا صحابی و ادمن ولینه چې سیمروي د ټول صحابه دغه صحابه کرام د چا دور و د چا نو د چا دایو د چا نو دغه صحابه کرام دې پړې استاد شي چې پلورو دایوي دایو مسای دایوي او درې پړې دشت درې پړې تیر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دغه دعا کوله د دیو جن رب العالمین دا دعا د ولدا شکل ملا رب العالمین فرمائی چې داغه چې وخت بلوغ ته ورسېد بلوغ نه بعد سلوشت کوله ته ورسېد یې نه مادي د دعا دا دې کده بلوغ چې دا د علماء فرمایي چې دا بلوغ دا د انسان بلوغ چې انتهایی درجه د انسان د وتل اسکوله په وتل د کوله حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر باندې دا رسول کو رب العالمین دا غلطی نه
رب العالمین فرمائے چې دای داوی انی تبت الیک و انی من المسلمین اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا. رب العالمین فرمائے چې څوک چې دغه قسم دعا او دا قسم عمل کوي الله پاک فرمائے چې موږ دغه نیک عمل قبلوي. مخشر رب العالمین دې میرو د پلور ذکر وکړو ورسته الله پاک دا ذکر کوي اشاره کوي دې خبره ته چې میرو پلور نه فرمانی به الله پاک دا ذکر کوي. علمان دا بخش جبیر شیواجی ما سے متصل ہے وہ کیا بیان ہے وہ کیا بیان ادا کا وہ یہ سړی دا ویو بچای بل دې ځای نه یو بچای بدا بچی باندې تعلیم کو ډېر ډیګری په حاصل کړي به دې کاری ولګیدلا ولوړ په جدا شې دې کاش Jadi kasi وديا ميرو بلورو تكرا وديا منطرة بيولا هذيك بدا حرف العيد بيت الله وجدوا عيد بيت الله نتسك بيت الله تدريني دا غير بتاوك چې بيت الله شكي مقاطع بدا عيد بيت الله نبات تخبل زلوين چې یار دا حج کبیل الله وده خبرت ترى ډېر ټینشن یا اللہ دے موزر تسلی ہوئی ہر قسم کوشش ہو کو محنت ہو کو عبادت ہو توافین عمرے وصول احکام سعادہ دویلا سکول ہے دا سکتے دویلا سکول ہے بات دے چاہی استاذ تا خبر ہو یا بدے چاہی بچے اب تو وطن سے سکشتا ریشی میرے قدر پر پریشی ویچه دا آگه چه اکستانه را ویچه نا ویچه تو دا آگه چه را پاتا کریدو چه نا پاتا کریدو لیکن دای خوب دولت سے ماست شده پیشک سے ماست شده خو جمیدار کو کنه مخدر تک نہیں بچا پدا وقت شدتا ظلو ہوئی چه میرو پلور ملاقات ترم شد دویرہ سے کلی بعد رو گئی چرا غي دا چرته نو دوله سکولا په دنیا کې تیر دي ته کې ویا نه پر خو هرې مېرو پلوري وي نو مېرو پلور چې دای دروغه خپل کې ته پلوري وفات شو او نه په دنیا کې و مېرې خلی اډي کې پراته و اډي اسه چې دای کې دروغه نو مېرې پراته دو خلوت پای دا ته ویلو ورته دیک امیر یې چې یا الله دې مو په بچایو و یا الله مو ته په رمضان باندې یې د خپل بچي مو پروي دا و یا الله دې مو بچي هر قسم کې فدات وکړه و یا الله دې مو بچي د هر قسم مصیبت نه وځي په دا وخت مېر نظر نه لګي دوڑ اندہ پسترگی پکڑ شکرتا بچی چکلا دارا دو اوروی دا زرتا چھوٹو چه مو دویلہ شکولی شپادا ننو کری و دو بیامو تا لگیا دو آگئی اولو خشو دیر ہو جاڑا دیکھ دا بادی دی میر لو سونی ول اور ٹیس ویچے میر دی پلنکائی دی تو بچائی دیوتے چندے دے پیرانا چندے سیکھیں دیوتے چاہتو دائی پلنکائی ویشی ندے پیرانا تکہ چی دوڑا داو جرا پیدل دونا جدا آخری حالاتی بھی دیوتے چی بچیا کترش چاہدے موضوعی میں بتلش کی دا خبر مخل ٹیٹ کا چندے دے کشال کا میں متفد ہوتا ویشی دے جمع ٹیٹ کی میرے مخ ادھر مخور دستے کہ ادھر میرے پکڑا کے دوستا اور ٹھیک ہے پکڑے سو میرے آجڑ بچی آجڑ دویلہ سے کلے بات دویلہ سے حجی نے اکڑی دی جب دمیوں سے دے بدتی نے سے مرکڑی دادے ادھر پورا رب العالمین فرمائی نتقبل عنہم احسن ما عملوا ایدے چکیم نے کامل اللہ پاک فرمائی چندوے کبلا یہ ملاقات نبات دی پیر دی خدمت نبات چی بیا کلا لڑو حجیو علماء نے کی چی دے دی اللہ سمع حج نبات
اته زړه خود به خود د تسلی او غسله چې د ټول حاجی نه کوي ادویلا چې نوی کوي هغه الله پاک کوي میرو ته سمره په سره څه کوي eso چې می دوی نه کنه ما وته چې ته د میرو او مده حق نشته ته حق نشته په دې یا نشته بیا دې په هونو په دې ارشي درس نه بله کنه بداغه زندگی ذلیل شي دنیا سره باطلت بهر قال رب العالمین فرمای وانا تجاوز عن سیئاتهم رب العالمین فرمای چې موږ تجاوز کو هغه ګناه دي دي ګناه چې دي او معاف کو وفي اصحاب الجنه رب العالمین فرمای چې دا په خاملګری دي جنت شي وعد الصدق دا وعده د اشتیاد الذي كان يوعد رب العالمین فرمای چې هغه چې دې سره ودا شوی نو والذي قال لوالديه اغفر لكما اتعدانني ان اخرج دا د کافر بچی کومه شي چې مې رب دعوت ورکړي ودای کفر طرف ته دي کوي ورته خبره مې نه کته ورته خبره سخت ده نو دی وجنه به تلې د انسان کله نو کو برداشت رب العالمین فرمایي چې هغه سړی چې کله مې رب ورته وي چې اوف لكما بزوري تسدوها بل شرطه في وليد امداد قرآن الكريم شاء الله تفرمي ولا تقل لهما اف اتغدانني ان اخرج ايتوس ودارو كيف متجدون بيارو نوزا وقد دخلت القرون من قبل وليرد من تيردي سميرو بلور الاسلام دعوات